هم زموږ لړۍ دي زموږ ملګري شاته وطن پاتې دي لیکن بیا هم زموږ لړۍ د بلوچستان یم لیډر سردار پاکستان شیر افضل زموږ د بلوچستان د بلې وینا دپاره موږ د پاکستان تحریک انصاف د بلې وینا دپاره موږ د پاکستان تحریک انصاف پوره یو جلوس قبایلي مشر زموږ تحریک انصاف سینیر رهنما دی عبدالباري کاکړ صاحب پر کور راغلی دونه ګاډیانې چې پرې ریلیز جوړېدله دا حرکاتو هېڅ فایده نشته پرون پارلماني څنګو کې پر موږ باندې فایرینګ وشي موږ والکان ته ډبرې ډنډې دغه شي او دغه بعد چې دغه ته موږ را روان شو پر راکوربه باندې فایرونه کاټ شي د دې مجلسو فایدې نشته بیا د 2 کاله سره دا مجلسونه روان دي یوه خبره باید چې خلک سر خلاص کړي پیسې به د نورو سره وي طاقت به د نورو سره وي فیصله سازیانو قوتونه به د نورو سره وي خو د پاکستان عوام د پاکستان ځوانان د پاکستان خلک هغه خالي د عمران خان سره دي نو په دا یخ کې خلک دا په دونه یخ کې په دونه سخت موسم کې په دونه سختو دمکیانو کې په دونه سختو حالاتو کې چې خلک برایي مجبور وو چې خپل پر کورو نه وو ته نن وګوره په څومره غټ تعداد باندې دلته ځوانان اکټه شولو او بیا هم دا شی ته رکاو نه کوي دا شی د به ستا زړه یي چې زه به په 8 تاریخ په 8 فروری څه کوم او خدا ما تا ته پیغام دی زه درته وایم چې په 8 فروری دا به کلین شوي بدوت یې به نه کلین وسپۍ ته نن عمران خان نه دی ولاړ عمران خان په جیل کې دی وتی د نن مړ سینیر لیډرشپ ګرده نه دی ولاړ هغه ګرده په جیل کې دی چې کوم سړی راپورته کېږي 2 مجلسه کوي هغه به جیل ته ځي یا دا مقابله چې ده عام سړی کوي عام ورکر یې کوي عام پاکستانی یې کوي عام پښتون یې کوي عام بلوچ یې کوي ته مخلوق ته مخامخ یې او د مخلوق مقابله سړی نشي کولی دا په یاد ساته دلته دا درون مېلمه راغلی جلیل صاحب موږ ته کور ودانی وایو د دې کسان چې شیر افضل مروت دلته ډېر خدماتو د پارټۍ دپاره هم په دا ګرځ تېرې کې ډېر خلک در او بس موږ خوشحاله شولو د پرون رابطه وکړه دلته زه موږ خدای راوله موږ